زمون ستاسو بلا پښتونخوا بلا ځمکه د منیر شاکر په نوم یو فتنه راپورته شوې وه هغې د تراویحو د انکار نه شروع کړې وه نن هغه ظالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د هغه د رسالت په انکار باندې ولاړ دی تېرو ورځو کې چونکې هغه دعوه ده هغه حدیث نه مني هغه دا احادیث مجوسو لیکلي دي نعوذ بالله او دا قرآن نبی علیہ السلام په خپله لیکلی دی امت ته ورکړی دی احادیث 200 کاله وروسته لیکلی شوي دي مجوسو لیکلي دي نعوذ بالله هغوی په دا حدیثو باندې اعتبار نشي کېدلی دا حدیث قابل اعتبار نه دي په دې باندې اعتبار نشي کېدلی چې دا نعوذ بالله د رسول الله حدیث دی صلی الله علیه وسلم قرآن مونږ پورې خو محفوظ راغی د ده په ذهن او احادیثو کې ګډوډ وشو دغه احادیث چې چا رسولي دي د ده په نسبت باندې هغه علما او هغه راویان هغه مجوس دي نعوذ بالله بلکې تر دومره پورې اوس تازه به دا 13 هفته کې ګریپ راغلی دی امام بخاري رحمه الله یادوي نعوذ بالله هغه امام د چا په عدالت چې د امت اجماع ده د چا په عظمت چې د امت اجماع ده هغه امام په باره کې وایي نعوذ بالله زه الفاظ هم نشم نقل کولی یارېږم و امام بخاري خو د نه سړي بچی و نعوذ بالله امام بخاري په باره کې وایي د ده پلار مجوسي و د ایمان راوړی و نور دین د نعوذ بالله منافق هغه احادیث او مجوس لیکلي دي په دې باندې اعتبار نشي کېدی عجیب خبره ده قرآن زمون پورې خو محفوظ راغی احادیث مجوس را ورسول ګډوډوالی پکې وکړو سوال لا دی که مو خلکو چې زمون پورې حدیث را رسولی دي ته ورته مجوس وایي بیا خو حقه مجوس نعوذ بالله زمون پورې قرآن هم را رسولی دی کم راویانو علماو ته چې ته مجوس وې ته وې هغوی احادیثو کې ګډوډوالی کړی دی ګړبړی پکې کړی دی ملاوټی پکې کړی دی هغه خلکو زمون پورې قرآن هم را رسولی دی که هغوی په احادیثو کې ګړبړ کړی بیا قرآن باندې څنګه هغه اعتماد کېدی شي چې دغه قرآن کې به نعوذ بالله ګړبړ نه کړی زمون پورې محفوظ راغلی وای نه کنه د قرآن د حفاظت ذمه خو الله ورسره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما ورته دا یاد درته چا رسولی دی تا ته په خپله جبریل علیه السلام راوړی دی نعوذ بالله نه دا تا د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی نه بیا کم طرفه تا ته راغی دا آیات هم زمونږ پورې هغه خلکو را رسولی دی چا چې احادیث را رسولی دي ته چې ورته مجوس وې که هغوی احادیث د ځان نه جوړ کړي بیا تا سره څه ګرنټي کېدی شي چې دغه آیات به د ځان نه نه جوړ کړی او محترمه دا یاد وساتئ څوک چې حدیث نه مني د قرآن نه مني د حدیثو منکر د قرآن کافر دی څوک چې حدیث نه مني د قرآن د بری څنګه چې د قرآن منکر مسلمان نشي کېدلی دغسې د حدیثو منکر مسلمان نشي کېدلی څوک چې قرآن کې شک کوي دا مسلمان نه دی څوک چې حدیثو کې شک کوي دا مسلمان نه دی بلکې څوک چې حدیث نه مري د قرآن نه مري څوک چې حدیث نه مني دا پوره ژوند او زندگی په قرآن باندې عمل نشي کولی شاید تاسو زما په خبره باندې پوه نه شئ تاسو ګورئ تاسو مونځ کوئ لږ جواب راکوئ مونځ کوئ تاسو مونځ کوئ د ورځې څو ټیمه مونځ کوئ 5 ټیمه دا قرآن تاسو اوچت کوي په دې کې د مونځ حکم شته اقیم الصلات لیکن دې کې د 5 مونځونو ذکر نشته دی په دې کې د 5 مونځونو د هغې د اوقاتو تفصیلات نشته دی دې کې د مونځ رکعتونو ذکر نشته دی په دې کې د مونځ طریقه شکل و صورت ذکر نشته دی په دې کې د اذان اقامت ذکر نشته دی دا په حدیثو کې ذکر دي دا قرآن اوچت کوي تاسو په دې کې د زکات حکم شته دی د زکات تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچت کا په دې کې د حج حکم شته دی د حج تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچت کا په دې کې د روژې حکم شته دی د روژې تفصیلات نشته دی دا قرآن اوچت کا په دې کې د سود حرمت شته دی په دې کې د سود تفصیلات نشته دی دا تفصیلات په حدیثو کې ذکر دي اوس چې یو سړی احادیث نه مني دغه زمونږ او ستاسو د دین بنیاد وویستلو څه پسې وسوګه